وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو، الله رب العزت مونږ او تاسو د یو لوی میشن د پاره د یو عظیم کار د پاره منتخب کړیو. هغه عظیم میشن کم عظیم میشن چې الله رب العزت انبیاء ته ورکړو، یعنی دعوت الی الله. دعوت الی الله یعنی دعوت تبلیغ یو داسې میشن دی چې د دې لپاره الله رب العزت وخت په وخت باندې 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات را لېږلي دي، او دغه خلک د الله رب العزت د مخبز مکه د ټولو نه زیات خوښو، د ټولو نه محبوب خلک د الله رب العزت د مخبز مکه چې دي هغه انبیاء علیهم السلام دي. دغه انبیاء علیهم السلام الله رب العزت د دعوت الی الله یعنی د دعوت تبلیغ د پاره را لېږلي دي چې خلکو باندې محنتونه کړي دي، د خلکو در ته ورغلي دي، د خلکو حجرو ته ورغلي دي، د خلکو کورونو ته ورغلي دي، د خلکو بیټکونو ته ورغلي دي، د خلکو بازارونو ته ورغلي دي، د خلکو میلو ته ورغلي دي، او خلکو ته پیغام د لا اله الا الله رسول دی. اوس الله رب العزت وایي تاسو کامیاب خلق کم دي، تاسو کې بهتر خلق کم دي په دې موجوده امت کې، امت محمدیه کې په دې کې بهترین خلق هغه دي ولتکن منکم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. وقال في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الله رب العزت وی تاسو کې بهترین خلق، تاسو کې کامیاب خلق هغه خلق دي چې کم خلق نیکو طرف بلل کوي او د بدون منوال کوي، او بل ځای کې فرمایي تاسو بهترین خلق کوي چې دې لپاره استری شوی چې خلق په نیکای طرف بلای او د بدون به منی کوي. نو الحمدلله د دې لپاره موږ تاسو یو عظیمه شعبه د دین چې لګیا ده. دین په مختلفو شعبو کې تقسیم دي، د باغې کې اهم شعبه د ټولو نه لویه شعبه هغه د دعوت تبلیغ ده. الحمدلله چې د دنیا ګوټ ګوټ کې لګیا دي او خپل مهنت کوي، خپل جدوجہد کوي، خپل مال لګوي، خپل جان لګوي، خپل قیمتي سرمایه ضایع کوي او په دې لاره کې لګیا دي، جوړاو دي د الله د رضا لپاره لګیا دي. چا د روپۍ تمه نه کوي، چا نه سامان تمه نه کوي، د چا نه بل شي تمه نه کوي، خالص په الله لګیا دي او د الله د دین د سربلندۍ لپاره لګیا دي. هغه دغه تبلیغي حضرات دي. نو محترمو د دې حضراتو د سایې لاندې د دې مشرانو لاندې الحمدلله هر کال په پاکستان کې عظیمه اجتماع کیږي، چرایوان کې کیږي، لاهور کې یو عظیمه اجتماع ده چې د حج نه پس د ټول نه زیات خلک هم په دغه اجتماع کې مسلمانان راجمع کیږي. د حج پیغام سره د حج پیغام دی چې خلق مومنان مسلمانان په یو پلیټ فارم راجمع شي، کافر ته پته ولګي چې الکا دا اتفاق اتحاد والا قوم دی، په یو ځای راجمع دي، الکا ډېر اتفاق ته پکې د کافر په زړه کې بدای یری. الحمدلله د حج نه پس د ټولو نه لوی عظیمه اجتماع هغه زموږ د تبلیغي اجتماع ده چې په رایوان کې کیږي. الله رب العزت ورته مزید ترقی ورکړي چې ډېره غټه سطح باندې کیږي. محترمو د دې اجتماع ډیر اثرات دي، دا پزوري نه کیږي، دا پزوري نه ځای کیږي، د دې ډیر غټ ثمرات راوځي، ډیر زیات پایدې راوځي. عظیمه پایدې دا ده کافر چې دا اجتماعات ګوري هغه لړزيږي، رپیږي، وای د مسلمانانو قوت ته وګوره، د مسلمانانو طاقت ته وګوره. بل چې کوم عام مسلمانان دي دا غي په ځل کې اسلام محبت سیوا کیږي. ولی په لکونو خلق په یو پلیټ فارم راجمع دي، یو ځای ناسته پاسته، یو ځای موږ کول، یو ځای هر څه کوي. دا د مسلمانانو د اتفاق اتحاد دی.
او د دې ډېر پایدې دي الحمدلله د دې اجتماعات په برکت سره الله رب العزت د لکونو نه زه چې وایم مسلمانو سره د کروڑونو خلکو زندګۍ بدلې کړې. دا اجتماع کیږي پاکستان کې، یاد ساتئ خو لیکن د دې برکات انوارات فیوز الله رب العزت په ټوله دنیا کې خوري. د مشرانو دعاګانې، د مشرانو جړاګانې، د هغوی هغه فریاد، د هغوی هغه فکرونه دا الله رب العزت دې له وجود ورکوي. د دې په ذریعې سره الله رب العزت ټوله دنیا کې انقلاب راولي. محترمو دا زموږ دپاره یو لوی سرمایې دي چې الحمدلله لګیا دي په عالمي سطح باندې لوی محنت شروع دی. رښتیا هم کارګزارۍ راځي د دعوت تبلیغ په ذریعې الله رب العزت دنیا کې بدلون راوستو، انقلاب را روان دی. عالم اسلام طرف ته ټول خلق متوجه دي، ټول کافر عالم اسلام طرف ته متوجه دي. امریکا صورت جابر ظالم ملک ته امریکا کې وایي روزانه په سونو خلق مسلمانېږي. امریکا ډېر زر بدلیدونکې ده، اسلام طرف ته راتلونکې ده انشاءالله. دغه شان ډېر ممالکو کې کار الحمدلله روان دی او ډېر په تیزۍ سره خلق مسلمانېږي. د دې دعوت تبلیغ د مشن په ذریعې سره الله رب العزت دا مشن عظیم دی له ترقي ورکړي او نور دی الله رب العزت دی له پرمختګ ورکړي. کوم خلک چې دې لاره کې جوړاویږي الله رب العزت د هغوی په مال جان کې برکت واچوي. موږ ټول مسلمانانو ته الله رب العزت په دې لار کې د جوړاوېدو توفیق را نصیب کړي. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین.